أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. عربه د مخکې سردار چې مخکې آیاتونو کې الله پاک د کفارو فتنه ذکر کړه او د نبی علیہ السلام سره د هغو دشمني د مسلمانانو مخالفت مدینه کې چون کې هغه یهود اوسېده د یهودو درې ډلې وې غټې غټې قبیلې بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع او مسلمانانو اوس او خزرج چې مخکې مشرکانو بیا وروسته کې انصار جوړ شو مسلمانانو نو دغه انصارو د مخکې د دې یهودو سره خپلوالی وې رشتهداري وه ګاونډګیري وه دوستانه یې وه سره د مخکې نه دوستانې به وې حلیفانو یو بل سره به قسمونه کړي وو په تاسو باندې څه سخته راځي نو موږ به د تاسو سره ولاړ یو که په موږ باندې راځي تاسو به زموږ سره ودرېږئ نو د دې د وجې نه به دغه مسلمانانو د هغو لږ رعایت کو هغو سره به کېناستل پاڅېدل ځکه چې رضاعي رشتې یې ورسره څوک یې رضاعي رور وه څوک یې رضاعي خور وه څوک یې رضاعي پلار و او دغه شانتې مخکې نه ورسره دوستانې وې نو د هغې د وجې نه لږ رعایت به یې کو نو قرآن هغوی باندې پابندي کېښوده په دغه مسلمانانو باندې حکم یې ورته راولېږه چې د دې کافرو سره دوستانه مه کوئ د دوی نه به رازدار نه جوړوئ دوی ته به د زړه حل نه وایئ دوی سره مشورې مه کوئ نو بیا د مفسرینو دلته درې قوله دي یو قول دا دی چې د دې مصداق چې کوم دی یهود دي چې مسلمانانو تاسو منه سئ رازدار د خپل ځان نه علاوه بل څوک دوی کمی نه کوي په تاسو کې د نقصان نو دا رازدار نیوله چې دي دا څوک دي او د چا په باره کې دا منه راغل ده یو قول دا چې دا یهود دي یهود رازدار منه سئ دویم قول دا چې د دې مصداق منافقین دي او دریم قول پکې دا دی چې د دې مصداق عام کافر دی تمام کافره کوم مفسرین چې وایي چې د دې نه مراد یهود دي نو هغوی دلیل دا دی چې مسلمانانو به د دې یهودو سره په معاملاتو کې مشورې کولې د هغو رعایت به یې کوه خپلي وو قسمونه یې ورسره کړي وو نو دنیوي معاملاتو کې معاشرتي امورو کې د هغو خیرخواهي به هم کوله مشورې به ورسره هم کولې لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې بعضو مسلمانانو به د یهودو سره ناسته پاسته کوله د هغوی ګاونډیانو نو د دې وجې نه د هغوی په باره کې دا آیت نازل شوی دی چې دوی رازدار مه نسئ دا یهوده دویم قول د مفسرینو چې هغوی منافقان دي نو هغوی ځکه وایي چې منافقان چې وو هغه خو په ظاهر کې مسلمانان وګڼه کریمه وي مانځله به راتله روژې به یې نیولې نور د دین احکامات چې وو هغه به یې ادا کوله نو مسلمانان به دوکه کېده د هغو نه دا مسلمانان دي په هغو باندې به یې د صادق ایمان کو چې دا صادق ایمان چې کوم دی ګمان به یې پرې کو چې دا رښتیني مسلمانان دي نو د راز خبرې به ورته کله وکړې هغو به د راز خبرې بل چا ته رسولې نو مجاهد رحمت الله علیه هغه وایي چې دا آیت د منافقینو په باره کې نازل شوی دی مسلمانان یې منع کړه چې دوی سره دوستانه مه کوئ او دوی ته د راز خبرې چېرته ونه کوئ دوی دا خبرې بل ځای ته رسوي او دریم قول چې د مفسرینو دا دی چې عام کافر د دې نه مراد دي هغه مشرکین دي که نور کافر دي نو د هغو دپاره دلیل دا دی چې بیا وروسته صورت ممتحنه 1 نمبر آیت کې راځي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق اے مسلمانانو تاسو منه سئ زما دوستان زما دشمنان خپل دشمنان دوستان
تاسو هغوی ته د محبت خبرې کوئ، دوستانه ورسره کوئ. حال دا دی چې هغو کفر کړی، په هغه کتاب باندې چې تاسو راغلی دی، په هغه حق باندې چې تاسو راغلی دی. حدیث کې راځي، انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مشرکانو نه اور مه اخلئ، مشرکان نه اور مه حاصلوئ، او په خپلو ګوتو کې د عربي سړي د نومه نقش مه جوړوئ. عربو د عادت چې د خپلو ګوتو کې به یې نقش جوړه او د چا نوم به یې پرې لیکه، نو د دې عربیان نومونه پرې مه لیکئ د مشرکانو کافرو. نو مسلمانان د دې نه منع کړه چې تاسو سره دا لین دین مه کوئ، تحفې هدیې دا وله مه ورکوئ، دعوتونو ته یې مه رابلئ، دینی معاملاتو کې یا دنیوي معاملاتو کې د هغو سره مشوره مه کوئ، ځکه چې دوی ستاسو په نقصان کې چې کوم دی هېڅ کمی نه کوي. لا یعلونکم خباله، دوی کمی نه کوي په تاسو کې د نقصان رسولو. دوی په دې موقع کې ناست دی، موقع په انتظار دی چې کله به موږ دې مسلمانانو ته نقصان رسو، د دوی دنیا او آخرت به تباه کوو. نو د دوی سره مشورې مه کوئ. نو په دې آیت کې وایي چې تاسو د دوی سره محبت کوئ، حالا کې دوی تاسو سره محبت نه کوي. تاسو په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړئ، حالا کې دوی په ټولو کتابونو باندې ایمان نه راوړي. د مسلمانانو د کافرو سره محبت خو دا منع دی، نو مسلمانانو د دوی سره محبت ولې کوو د کافرو سره؟ نو هغه د دې وجې نه چې مسلمانانو به دا غوښته چې دا کافر دا یهود ایمان راوړي، ایمانه د دوی دنیا او آخرت چې کوم دی هغه صحیح شي. نو د دې وجې نه ورسره مینه به یې لرله، د هغو سره به یې خبرې کولې، تله راتله به یې ورسره کوله. او دې یهودو به دا غوښته چې دا مسلمانان چې کوم دی دا په خپل دین باندې قایم پاتې نه شي، بلکې دوی مرتد شي. نو لا یحبونکم، دوی تاسو سره محبت نه کوي، تاسو دوی سره محبت کوئ. دویم دا دی چې د دې مسلمانانو د هغو سره رښتې وي که نه، د هغې د وجې نه محبت کوو او هغو به د مسلمانانو سره محبت نه کوو، ځکه چې مسلمانانو اسلام قبول کړی او دا اسلام هغو ته ډېر بد ښکارېده. دریم دا دی چې مسلمانانو به د دې منافقانو سره د همدردي کوله، نو محبت اظهار به یې کوو، ولې چې په ظاهره هغه مسلمانانو دوی ته خو دا پته نه وه چې دا پاکي د دې مسلمانانو دشمنان دي. هغوی به د مسلمانانو سره هیڅ محبت نه کوي، هغوی خو په دې موقع کې موقع به یې څارله چې کله به اوس زموږ لاس پر کېږي چې دوی ته موږ نقصان ورسوو. بل دا دی چې مسلمانانو به دا نه غوښته چې چاته تکلیف ورسي، مصیبت کې گرفتار شي، او د دې خلاف کافرو چې کوم دی هغو به دا غوښته چې دا مسلمانان په تکلیف کې گرفتار شي. مسلمانانو خپل رازونه هغو ته وي، ځکه هغو ته دا پته نه وایي چې دا رازونه به دوی بل چاته وایي، د دې ځینه به دا رازونه وړي بل چاته به ورسوي، د مکې قریشو ته او نور قبایلو ته، هغو به خپل رازونه مسلمانانو ته نه وي. نو قرآن منع وکړه تاسو خو د دوی سره محبت کوئ، خو دوی تاسو سره محبت نه کوي، او دوی د مسلمانانو سخت خلاف دي. دوی چې کوم دی په خپلو ګوتو باندې چکونه لګوي د غیظ او د غصې غضب د وجې نه چې دا ولې دا مسلمانان ترقي کوي، دوی ولې زیاتېږي. نو یا حقیقتا په دې خپلې ګوتې به یې په دې خوله کې کېښود، زور به یې ور ورکړو، چک به یې پرې لګاوه په ګوتو باندې، او یا چې کوم دی دا کنایه ده د ډېر غصې نه چې سړی غوسه نو هغه دغه چل کوي، دا ګوتې په خولې کې کېږدي او په غاښونو کې زور کوي. نو که دوی بیا الله پاک فرمایي چې که تاسو ته خوشحالي ورسي نو دوی په هغې باندې خفه کېږي، که تاسو ته نقصان ورسي تکلیف درته ورسي نو په هغې باندې دوی خوشحالېږي. دنیا فایده مسلمانانو ته ورسي، مثلا د هغو صحت، خوشحالي، دشمنانو باندې غلبه، د دوستانو په منځ کې الفت او محبت، دا که مسلمانانو ته حاصل شي نو دوی پرې خفه کېږي. او که مسلمانانو ته څه نقصان ورسي لکه مرض ورته ورسي، فقر، په جهاد کې شکست ورته ورسي، دوستانو په خپل منځ کې هغه خفګان راشي، جدایي راشي، یا څه قتل و غارت لوټ مار مسلمانانو ته ورسي، په هغې باندې دوی سخت خوشحالېږي. نو بیا الله پاک فرمایي که تاسو
صبر وکړو او تقوا اختیار کړه نو دوی تاسو ته هیڅ نقصان نشي رسولی دا کافر تاسو ته نقصان نشي رسولی نو دا دوه اهم بنیادي څیزونه دي چې صبر به کوي او تقوا به اختیار کړي نو بس کافر به دې مسلمانانو ته نقصان نشي رسولی لکه بل آیت کې هم راځي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه څوک چې یریږي د الله پاک نه الله پاک د هغه لپاره لار وباسي هغه د داسې طرف نه رزق ورکوي چې د هغه ګمان هم نه وي څوک چې په الله باندې بروسه وکړي نو الله پاک د هغه لپاره کافي دی نو اوس که څوک وایي چې دا تقواداري او دا صبر خو په صحابه کرامو کې هم په انبیاو کې هم او د هغې باوجود کافرو هغو ته نقصان رسولی لکه یحیی علیه السلام چې کوم دی هغه شهید کړی او زکریا علیه السلام شهید کړی او حسین رضی الله تعالی عنه هغه ظالمانو شهید کړو سر یې پرې کړی عبدالله بن زبیر رضی الله عنه هغه شهید کړو زړه یې کړو پانسي کړی او 3 ورځې پرېښودنه چې هغه چاراکوس کړی دی نو هغو ته دا تکلیفونه ولې رسېدل دي دلته خو وایي چې څوک د الله نه یریږي الله پاک به د هغه دپاره لار وباسي که تاسو صبر وکړئ تقوا اختیار کړئ نو دوی تاسو ته هېڅ نقصان نشي رسولی حالن کې دې کسانو ته نقصان رسېدل دی حالن کې هغوی چې کوم دی په اوامرو نواهیو باندې به عمل کوو د خدای عبادت به کوو او صبر به هم کوو او د ګناهونو د دې نه یریده په خدای باندې توکل دا هغې جواب دا دی چې دا قاعده چې کوم ده دا د عام مسلمانانو دپاره ده یو خاص مسلمانان دي کاملین نو په هغوی باندې الله پاک امتحان کوي او په هغه امتحان سره الله پاک د هغو درجات پورته کوي لکه دغه پیغمبران شو الله پاک دې خلقو ته ښیي چې دا خلق چې دی دوی قرباني ورکوي او په دې قربانۍ ورکولو کې که د دوی سر ځي که نه سره نو هم د دوی سر منې نه دی د خدای د دین نه او په هغې کې دوی نرمي هم نه کوي د الله په دین کې او نه مداهنت اختیاروي لکه بل آیات کې راځي چې حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا دا خلق دا ګمان کوي چې دوی به پرېښودی شي چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړلی حالن کې دوی باندې به امتحان ونه شي یا بل آیات کې راځي سورة بقره کې مخکې تلي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات خامخا موږ امتحان کوو په تاسو باندې د یو شي د یارې نه د لوږې نه او د مال د کمیدو نه او د نفسونو د کمیدو نه والثمرات او د میوو د کمیدو نه نو دا مختلف امتحانات الله پاک په دوی باندې راولي او په دې سره الله پاک د دوی درجات پورته کوي اوس دغه غیر مسلمه دوی بر آزاد نه نسي د دوی سره مشورې نه کوي دوی له منصب او عهده نه ورکوي نو د دنیا په کارونو کې یا د دین په کارونو کې چې کوم دی د دوی نه څه مدد اخیستل دا جایز دي او که مطلقا حرام دي نو بعضې مفسرین وایي چې د دوی نه به هېڅ قسم مدد نه اخلي او د هغوی دپاره دلیل دا دی چې مسلم کې حدیث عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام بدر طرف ته روان شو نو حرة الوبرا د مدینې منورې نه بهر یو ځای دی 4 میلو کې هلته چې ورسېدو نو یو سړی و ډېر زیات بهادر او دلیر انسانو او د هغه د بهادرۍ چرچه وه نو نبی علیه السلام صحابه کرامو چې هغه سړی ولیدو نو خوشحاله شو نو کله چې نبی علیه السلام هغه ځای ته ورسېد نو هغه سړی راغی وی ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه تاسو سره جنګېږم او ستاسو چې کوم مال د غنیمت میلاویږي په هغه کې هم ماته حصه میلاو شي نبی علیه السلام تپوس وکړو وی ستا په الله او د الله په رسول باندې ایمان شته نو هغه وی نه نبی علیه السلام ورته وی ته واپس شه موږ د مشرک نه مدد نه حاصلو نو ځان سره جنګ نه بونه ته پته ولګېده چې یاره د مشرکانو کافرو د دوی نه مدد نه حاصلوي او ځي به واپس خو بل حدیث کې راځي صفوان بن امیه رضی الله تعالی عنه دی چې کله مسلمان شوی نو په حالت د کفر کې نبی علیه السلام د ده نه مدد اخیستی و نو بعضې علما وایي چې د دې اولني حدیث د وجې نه د مشرکانو کافرو نه هېڅ قسم مدد اخیستل دا جایز نه دي او بعضې نور فقها لکه امام شافعي صاحب او نور فقها وایي چې نه د کافره که د هغه رای د مسلمانانو باره کې ښیي او مسلمانانو ته د هغه د مدد ضرورت و نو خیر دی که د هغه نه څه مدد حاصل کړي نو ښه ده
او دوی چې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله پاک تاسو نه منع کړي دا کسان نه چې تاسو سره نه جنګيږي او تاسو د کورونو نو باسي چې تاسو هغه سره حق کوي یا هغه سره انصاف کوي. الله پاک انصاف کوونکی خوښي. یقینا الله پاک تاسو منع کړي دا کسان نه چې تاسو سره جنګيږي په دین کې یا تاسو د کورونو نو باسي یا تاسو خلاف د نورو خلقو مدد کوي چې تاسو د کورونو نو باسي. نو انت والله چې تاسو هغه سره دوستانه وکړي او څوک چې د هغو سره دوستانه کوي نو فاولئک هم الظالمون، بیا دغه کسان ظالمان دي. نو چې مسلمانانو ته څه نقصان د دوی په دوستانه کې نه نو خیر دی. نو بعضې مفسرین وایي چې را عمر رضی عنه از یهودیان نصرانیان صابئین هغه عمال مقرر کړي وو، سعودي منصبونه یې ورکړي وو او د عثماني خلافت چې و په هغې کې هم 12 منصبونه ورکړي وو. بعضې وایي چې دا ډېر خطرناک کار دی. 12 منصبونه عهدې نه ورکوي د کافر الله، دو به په فوج کې نه برتي کوي. 12 چې منصبونه عهدې ورکړي نو دا ډېر حرامیان دي. دا په ظاهره ښکاري داسې چې دا ماتحت دي، غلامان دي، خو دو خپل خوی ښکاره کوي د قراریږي نه. نو دې وجې نه مسلمانانو ته نقصان رسوي. نو چېرته چې د مسلمانانو اسلامي حکومت ختم شوی د هغه د دې وجې نه چې دې مسلمانانو حکمرانانو د دو سره دوستانه کړله او د هغې دپاره لنډ مثال چې دی هغه د مغولو حکومت دی. مغولو چې کوم دی هغه 100 کاله حکومت کړی لیکن هغوی د دغه هندوانو سره رشتې وکړي چاته چې خپلې ښځه به وه د هغه به یې په نکاح کې راوسته وینځ یې کړي، هغو باندې به خدمتونه کوله، د هغو د راز خبرې به ورته وي، هغو له منصبونه او عهدې ورکړي. هغه کافر چې کوم دی د هندوان هغو له عهدې ورکړي، د هغې د وجې نه چې هغو پې شروع وکړه نو بس پاستر یې کړه هر څه یې وله پاستر کړه. دغه شانتې د فلسطین دا حکومت چې دی د مسلمانانو دا هم د دې دوستانې د وجې نه تل دی. دغه مسلمانانو د دې یهودو سره رشتې وکړې، هغه ښکلې ښکلې ښځې وې او دو په خپل نکاح کې راوستې، نکاحونه به ورسره کوله. هغه چې کور ته راوستې نو چې څه د راز خبرې وې هغو به دې کافرو ته وې، نو لږ لږ سیوا کېده لږ لږ سیوا کېده نو تر دې پورې چې قبضه یې وکړه په فلسطین باندې. اوس فلسطین چې کوم دی هغه مسلمانان جاړي، په ګټو جنګ کوي، په ګټو باندې یو طرف ته میزایل ولي هغو ګټې ولي، په یو میزایل مقابله چې ته په ګټو باندې کېږي یا په لیده باندې کېږي چې نو دا خو ایران پسې پاڅېده نو توره یې وکړه، هغه یې خلاص کړه. لیکن د هغو په زړه کې چې کومه خبره پرته ده دا مشکله ده، دا جنګ زر نه ختمېږي. ایران خو وقتي طور چې کوم دی هغوی ته خلاص کړه. ایران سره هم دوی لکه یو غري شوي دي چې موږ تاسو سره جنګ نه کوو، لیکن تیاری کوي، په خپل تیاری کې چې کوم دی هغه مشغوله دي. اسرائیل هم امریکا او دوی هم نو چې کله لاس بر شو بیا به حمله کوي او چې بیا حمله شروع شوه په دغه فلسطین په شام باندې دا د ټول نه غټ جنګ وي. دا په حدیثو کې چې کوم پیشنګویانې راغلي دي د دې جنګونو هغه سړی حیران پاتې شي. صحیح حدیث دی، مسلم او په بخاري او په دې کې احادیث دی چې په دې شام کې به دومره مړي وشي که نه که د یو سړي زر زامن نو په هغې کې به چې کوم دی هغه یو زوی هم پاتې نه شي او دومره مړي به وشي چې مرغۍ چې کوم دی هغه په هوا باندې الوځي نو هغه مرغۍ به ستړي شي او دا لاشونه به هغه پار نه کړی شي، هغه به لاشونه نه به وانه وړي، دومره مرګونه به کېږي. دا هر طرف ته به د وینو سیلابونه بهیږي. دوی خپل پلان چې کوم دی هغه شروع کړی دی دغه انګریزانو کافرو یهودیانو او تیاری کوي. جنګ خو لا پاتې دی، جنګ لا نشته، خدای دې خیر کړي. هغې نه وروستو بیا چېرته بیا مسلمانان فتح وکړي هغه وخت کې چېرته چې عیسی علیه السلام او مهدي علیه السلام دو راکوشي دجال به قتل کړي بیا په ټول دنیا کې خلافت راځي او دلته به هندوستان به بیا فتح شي. هندوستان چې کوم دی هغه به دا به آخري فتح وي، دا د مشرکانو د کافرو آخري حکومت به پاتې په دنیا کې، دا به ختم شي. چې هغه ختم شي د هغې نه وروسته بیا دغه راځي مهدي علیه السلام او عیسی علیه السلام او بیا به جنګونه
شروع شي دغه دجال مجال دا به قتل کړي دغه وروسته بیا اسلامي حکومت راشي صریح کار به عیسی علیه السلام دی بیا به وفات شي بیا د نبی علیه السلام په خوا کې دغه لپاره د قبر ځای خالی پروت دی هغه کې به دفن کړی شي وعده به هم کوي زامن به هم کېږي د یو زوی به موسی نوم یې د بل به محمد وي او چې د بر نه راکوزېږي نو هغه حال کې به وي لکه څنګه چې 33 کالو په عمر کې بره ختل دی او ځوان دی دغه شانې توره ږیره به راکوزېږي به د دې سر او د دې ګیرې او د دې نه به دا اوبه څاڅي لکه وشي د غسل کړی دمشق او جامع مسجد چې کوم دی مسجد امیه په هغې باندې په سپینه مناره به راکوزېږي او بیا به د سهار ټایم به نو د دې دلایلو خلاصه دا شوه چې کله د مسلمانانو په دې غیر مسلمو باندې اعتماد وي او دو ماتحت وي او دوی ورانه نشي کولی جو خیر دی بیا د ځان سره په حکومت کې ساتي نو خدمت دې پې کوي او که دغه نه وه نو ګورې دوله به د سره نه عهدې ورکوي او نه به له منصب ورکوي ځکه چې دا خطرناک خلق دی دا هر یو شي دا کافر الکفر ملت واحده دا ټول کافر چې دی یو ملت دی مسلمانان ته دا ټول یو دی که هندو دی او که سیک دی او که مجوسی دی او که یهودی دی او که نصرانی دی دا ټول یو حرامیان دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا بطانة من دونکم منسئ تاسو رازدار د خپل ځان نه علاوه نور خلقه لا یعلونکم خبالا لا یعلون فیکم خبالا دوی کمی نه کوي په تاسو کې د نقصان رسولو ودوا ما عنتم غواړي دوی چې دوی تاسو په مشقت او تکلیف کې واقع شئ قد بدت البغضاء من افواههم په داخل سره ښکاره شوی دی بغض او حسد د دوی د خلونه وما تخفي صدورهم اکبر هغه چې پټۍ د دوی سینې نو هغه ډېر غټ دی د دوی په سینو کې چې کوم بغض او حسد او دشمني پرته ده هغه ډېره غټه ده قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون په داخل سره موږ بیان کړه تاسو ته هغه آیاتونه یا تاسو ته نښې د دوی هغه نښې موږ تاسو وښودلې ان کنتم تعقلون که چېرته تاسو عقل لرئ ها انتم اولائی تحبونهم تاسو هغه خلق دوی سره محبت کوئ ولا يحبونكم دود تاسو سره محبت نه کوي وتؤمنون بالکتاب كله او تاسو ایمان راوړئ په ټول کتاب باندې یا په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړئ تورات انجیل زبور او قرآن ټولو باندې او دوی په ټولو کتابونو ایمان نه راوړي واذا لقوكم قالوا آمنا هر کله چې دوی میلاو شي تاسو سره نو دوی چې موږ ایمان راوړل واذا خلوا عزوا عليكم الانامل من الغيظ او کله چې دوی یوازې شي واپس شي نو چکونه لګوي په تاسو باندې یعنې ستاسو د وجې نه الانامله په د ګوتو په سرونو باندې من الغیظ د وجې د غوسې نه قل ته وایم موتو بغیظکما مړه شئ په خپله غوسه کې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پاک پوهه دی په هغه رازونو د سینو باندې ان تمسسکم حسنة تسؤهم که چېرته ورسي تاسو ته خوشحالي نو دوی خفه کوي وان تصیبکم سیئة او که ورسي تاسو ته خفګان یفرحون بها نو خوشحالېږي دوی په هغې باندې وان تصبروا وتتقوا که تاسو صبر وکئ او تتقوا تقوا اختیار کوي لا یضرکم کیدهم شیئا نو ضرر نشي رسولی تاسو ته د دوی چل ول هېڅ شی ان الله بما یعملون محیط یقینا الله پاک په هغه اعمالو باندې چې دوی کوي احاطه کوونکی دی